شاته ویډیو کې مو د آرټیکل باره کې خبرې وکړې چې درې قسم آرټیکل وي: مذکر پاره der، مؤنث پاره die او چې مؤنث وي نه مذکر وي هغه پاره das. د هغه نه علاوه یو بل کیس هم په ګرامر کې شته دی چې په ژبه کې استعمالېږي، هغه د جمع صورت ده چې د یو لفظ جمع چې جوړوي، واحد نه جمع جوړوي، هغه پاره به کوم آرټیکل استعمالېږي. نو په ډایچ ژبې کې، په جرمني ژبې کې هغه همیشه ډي ده. مؤنث پاره هم ډي آرټیکل ده او چې زیات شي جمع شي الفاظ یو لفظ جمع چې جوړوي هغه پاره هم ډي ده. مثال د خبرې der Mann یعنی یو سړی، die Männer ډیر سړي مطلب، das Kind مطلب یو ماشوم، دغه ماشوم، die Kinder مطلب دا ماشومان. تاسې ولیدل چې من نه دا من و هغه نه منه جوړ شو او دلته کیند و ماشوم هغه نه کینده جوړ شو. نو دا د جرمني ژبې یو خاصیت ده چې الفاظ ځینې الفاظ چې دي هغه چې جمع صورت ته لاړ شي هغو سپیلنګ چې دی هغه چینج کیږي، بدلیږي. دا چې دا څه رقم بدلیږي دا به تاسو ته تجربې سره ورو ورو چې څنګه مخته ځئ په دغه کورس کې تاسو ته معلومیږي چې دا الفاظ څه رقم بدلیږي. خو یو اصول چې دی هغه یاد ساتئ، کوم معین کوم خاص رول چې دی، اصول چې دی هغه د دغو الفاظو یادولو نشته. مطلب څه رقم چې دا لفظ دی من، هغه به تاسې همدغه رقم یادوئ چې دا من کوم لفظ چې دی د هغه جمع چې دی هغه منه ده، کوم رول نه لري چې مطلب دغه رول مطابق منه ده. نو ځکه مو وایي چې تجربې سره څنګه چې تاسې د کورس کې مخته ځئ تاسو ته معلومیږي چې مختلف الفاظ چې یادوئ تاسې ته به سره معلومیږي چې دغه جمع دغه رقم دی او دغه جمع دا شی دی.